أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بدر د اصحابو په ذکر کې چې د کم صحابي بنن ذکر وی هغه دی حضرت ابو عبیده بن جراح. د حضرت ابو عبیده بن جراح نامه عامر بن عبدالله وا او د دوی د والد نامه عبدالله بن جراح وا. حضرت ابو عبیده په خپل کنیت زیات مشهور او د هغوی نسب د هغوی د نیکه جراح سره تړلې کېدو. د هغوی د والدې نامه امیمه بنت غنم وه او د هغوی تعلق د قریش د قبیلې خاندان بنو حارث بن فهر سره و. د حضرت ابو عبیده قد اوږد دی هوله بیانېږي چې د هغوی قد اوږد و، بدن یې کمزورې و، نری بدن و، د هغوی په مخ باندې غوښه کمه وه. د مخامخ چې کوم دوه غاښونه یا د احد د غزا په موقع د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې کوم د خود حلقې وردننه شوی وي هغه چې دوی روباسلی نو هغه د دوی غاښونه مات شوي وو. د دوی ږیره زیاته ګڼه نه وه او دوی به د خضاب استعمال کولو. دوی ډېر ودونه کړي وو خو صرف د دوه ښځو نه اولاد وو. د دوی دوه زامنو چې د یو نامه یزید و د بل نامه عمر وه. حضرت ابو عبیده په هغو لسو صحابهو کې شامل وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته په خپل ژوند کې د جنت زیری ورکړی وو او چاته چې عشره مبشره ویل کېږي. دوی د قریش باوقاره، با اخلاقه او با حیا خلکو کې شمیرل کېده. حضرت ابو عبیده د حضرت ابو بکر په تبلیغ باندې اسلام قبول کړی وو. هغه وخت مسلمانان لا پناهګزین شوي نو په دار ارقم کې او دا دغه د مخکینه خبره ده. اسلام قبلون کې د حضرت ابو عبیده بن جراح نهم نمبر وو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر امت یو امین وي او زما د امت امین ابو عبیده بن جراح دی. د صحیح بخاری او د صحیح مسلم روایاتو مطابق د نجران خلق او د صحیح مسلم یو د روایت مطابق د یمن خلق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی ته عرض وکړو چې موږ سره یو داسې تن ولېږئ چې موږ ته د دین ښیي. او یو روایت کې دا راځي چې هغوی ورته عرض کړو چې موږ سره یو امین ولېږئ، یو داسې تن چې امین وي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تو فرمایل چې زه به ضرور تاسو سره یو داسې امین لګما، یو داسې تن چې امین وي هغه به لګما تاسو سره چې د دې حکم پوره کوي.
او بیا هغوی د حضرت ابو عبیده بن جراح لاس ونیول او دا یې فرمایل چې هذا امین هذه الامه جو اس کا حق ادا کرنے والا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ چې دغه فرمایا دغه امت امین دی. حضرت ابو هريره بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې ابو بکر، عمر، ابو عبیده بن جراح، اسید بن حزیر، ثابت بن قیس بن شماس، معاذ بن جبل او معاذ بن عمرو بن جمو د څومره ښه خلک دي. یعنی دا وی تعریف فرمایلی وو. یو ځل په یو مجلس کې دا وی یو مجلس کې د دوی ذکر کېدو چرته چې حضرت ابو هريره د دې مثال ورکولو. یو ځل حضرت عائشہ نه تاسو کړی شو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ځان پسې څوک جانشین پر خودونو څوک به جوړ کړو خپل جانشین. نو حضرت عائشہ په دې فرمایلی چې حضرت ابو بکر. بیا خلکو ته پوښتنه کو چې د حضرت ابو بکر نه پس باغوي څوک خپل جانشین کولو. نو حضرت عائشہ فرمایل چې حضرت عمر. بیا خلکو ته پوښتنه کو چې حضرت عمر نه پس به څوک وي. نو حضرت عائشہ فرمایل چې حضرت ابو عبیده بن جراح. دا د صحیح مسلم روایت دی. او یو بل روایت دی چې عبد الله بن شقیق حضرت عائشہ نه تاسو کو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په خپل صحابه کې د ټولو زیات ګران څوک وو. نو حضرت عائشہ ورته فرمایلی چې حضرت ابو بکر. هغه ته پوښتنه کړو چې حضرت ابو بکر نه پس څوک وو. نو هغه ورته فرمایي چې حضرت عمر. او بیا هغه ته پوښتنه کو چې د حضرت عمر نه پس څوک وو. نو حضرت عائشہ ورته فرمایلی چې حضرت ابو عبیده بن جراح. او بیا ته پوښتنه کو چې دغه نه پس څوک. نو راوی وی چې بیا حضرت عائشہ خاموش پاتې شو. په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې د حضرت عائشہ په نظر کې د ابو عبیده دومره قدر او منزلت وو چې هغه به دا وی د حضرت عمر په وفات چې ابو عبیده ژوندې وي نو هغه به خلیفہ شوی وي. په یو روایت کې راغلی دی چې حضرت عمر د خپل وفات په وخت کې فرمایلی وو چې کنن حضرت ابو عبیده ژوندې وي نو ما به هغوی خلیفہ نامزد کړی وي. او که زما رب ما نه دې باره کې تپوس کړی وي چې ولې دې نامزد کړی دی نو ما به ورته عرض کولو چې ما ستا د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دي چې ابو عبیده دغه امت امین دی. نو ځکه ما خپل جانشین کړی دی. چې کله حضرت ابو عبیده ایمان راوړو نو د هغې پلار هغې له ډېر تکلیفونه ورکول. د هغوی پلار هغې له ډېر تکلیفونه ورکړي وو. او هغوی د حبشې په هجرت کې هم شریک وو. حضرت ابو عبیده مدینې ته هجرت کړی راغلی وو. او چې کله هغوی راغله نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې هغې ولید نو د هغوی مخ د خوشحالۍ نه پړکېدو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورمخې شوي وو. هغې سره هغې له غاړه ورکړې وه. او هغوی حضرت کلثوم بن هدم کره ایثار شوي وو. حضور فرمایي چې ام کلثوم نه بلکې حضرت کلثوم بن هدم کره دوی ایثار وو. د حضرت ابو عبیده د مواخات باره کې مختلف روایتونه ملاویږي. د ځینو مطابق رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابو عبیده مواخات د حضرت ابو حذیفه آزاد کړي غلام حضرت سالم سره کړي وو. او د ځینو خیال دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا وی مواخات د حضرت محمد بن مسلمه سره کړي وو. او د ځینو د خیال مطابق دا وی مواخات حضرت سعد بن معاذ سره شوی وو. حضرت ابو عبیده بن جراح د بدر د احد غزواتو نه علاوه په نورو ټولو غزواتو کې هم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شرکت کړی وو.
او د بدر د غزا په وخت د هغوی عمر 140 کاله وو. د بدر د غزا په ورځ حضرت ابو عبیده بن جراح د مسلمانانو له طرفه د جنگ میدان ته راغلی وو او د هغوی پلار عبد الله د کافرانو له طرفه میدان ته راغلی وو. دا پلار زوی یو بل ته مخامخ شوی وو او پلار د جنگ دوران زوی په نخه خستل غوښتو خو حضرت ابو عبیده ځان تنه بچ کولو خو پلار هغه نه پرېښودو. د حضرت ابو عبیده کوشش هم دا وو، د پلار کوشش دا وو چې په څه طریقه دا ووژني او هغوی ته هم موقع وه. حضرت ابو عبیده ته هغوی هم دا کولی شو، خو هغوی هم دا کوشش کولو چې ځان هم د پلار نه بچ کړي او په خپله هم هغه ونه وژني. خو حضرت ابو عبیده چې کله دا وکته چې پلار مې نه پرېږدي راپسې را روان دی، نو توحید جذبه په نسبي تعلق باندې غالبه شوه. یعنې بیا خپل ولي هیڅ څیز پاتې نه شو چې کله هغوی دا ولیده چې اوس خو دې پخه اراده کړې ده چې ما به وژني او صرف دې لپاره مې وژني چې ما په توحید باندې ایمان راوړی دی. نو دا لیکلی دی چې د هغې د توحید جذبه په نسبي تعلق باندې غالبه شوه. یعنې چې هغوی دا وکته چې پلار مې نه پرېږدي، نو بیا عبدالله یعنې د هغې پلار هم د خپل د زوی یعنې د حضرت ابو عبیده بن جراح د لاسه ووژلی شو. یعنې مجبورن بیا هغوی خپل پلار ووژلو. د احد د غزا په ورځ عبدالله بن کمیه رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو کاڼی ویشتو ډېر په زوره او د دې په وجه د هغوی مخ مبارک زخمی شوی وو او د هغوی غاښونه هم شهید شوي وو. نو په دې باندې هغه دا ناره والې وه چې واخله دا زه ابن کمیه یم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مخ نه وینه صفا کول او دا یې وفرمیل چې خدای پاک دې تا رسوا کړي. راوي دا و چې بیا داسې شوي وو چې خدای پاک په هغه باندې د یو غریز چیلې مسلط کړی وو او هغه ورباندې خپل ښکر وهلو، په ښکر یې هغه وهلو انتر دی چې هغه ټوکړې کو. او د دغه واقعې باره کې د حضرت عایشې روایت دی چې حضرت ابوبکر فرمایي چې د احد د غزا په ورځ چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې کاڼي ویشتلی شوي وو، نو هغه کاڼي په هغې باندې په دومره زوره لګېدلی وو چې د هغوی د خود دوه هلکې دوه کڼۍ هغه ماتې شوې او د هغې په مخ کې ښخې شوې. نو په دې حضرت ابوبکر فرمایي چې ما منډه کا او زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړم. نو ما دا وکته چې یو تن دی چې دومره په تیزۍ د هغوی طرف ته را روان دی چې لکه الوزي لګیایي. نو په دې ما دعا وکړه چې خدایه دا تن د خوشحالۍ سبب کا، دا چې دومره په منډه را روان دی نو دا د خوشحالۍ وجه شي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دپاره هم او موږ لپاره هم. او چې کله موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدو نو ما ولیده چې دا حضرت ابو عبیده بن جراح وو چې ما نه مخکې شوی وو. نو هغوی ما ته وویل چې ابوبکر زه تا ته د خدای پاک واسطه در کوم چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا هلکې چې کومې پکې ښخې شوي دي دا کړی دا روباسلو ته پرېږده. نو حضرت ابوبکر فرمایي چې ما هغې پرېښوده داسې کولو لپاره. نو بیا حضرت ابو عبیده بن جراح د خود د دوه چې کومې کړی وې نو دا یو د خپل غاښونو راونیوله او په دومره زوره راکاږله چې دی په ځمکه پرېوته او ملا یې ولګېده په ځمکه باندې او دا دومره په مضبوطۍ هغه کړی ښخې شوې د هغې په مخ کې چې دې چې روباسلی هغه نو په غاښونو نو د مخامخ چې کوم دا یو غاښ د هغه مات شوی و.
او چې دی بیا د بل حلقه د بل کړه په غاخونو اونې ولا روباسله او په زور راکاګلې و نو دم غاخم ورسره بیا مات شو. د احد د غزا په موقع حضرت ابو عبیده بن جراح خلکو کې شامل و چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم سره خټینګ ولاړ وو کله چې خلک شاده شوي وو. او ذوالقعده شپږم هجری کال کې د صلح حدیبیه په موقع چې کله صلح نامه لیکل کېده نو د هغې دوه نقلونه تیار کړی شوي وو او د فریقینو د ګواهانو په طور باندې ګڼ شمېر معززینو پې دستخط کړی وو. د مسلمانانو له طرفه چې چا دستخط کړی وو په هغې کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت ابو عبیده بن جراح شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه و سلم حضرت ابو عبیده بن جراح ډیرو سرایا یعنی سریو ته لګلی وو. سریه د یعنی جنگونو لګلی چې کوم مهمونه به وو ایکسپیډیشنز هغې ته دوی لګلی وو. د ذوالقصې چې کومه سریه وه نو دا د ربیع الاخر په اووم هجری کال کې دا شوی و. د باره کې حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې لیکي چې د ربیع الاخر په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه و سلم حضرت محمد بن مسلمه انصاری د ذوالقصه طرف ته روان کړي وو چې د مدینې نه 40 میله په فاصله یو ځای دی او هغه ورځو کې هلته بنو سالبه آباده وه. حضرت محمد بن مسلمه او د هغوی 10 ملګري د شپې هلته رسېدلي وو نو هغوی لیدلي وو هلته چې د هغه قبیلې 100 کسان د جنگ لپاره تیار ناست دي. د صحابه او د ډلې نه دا خلک په شمیر کې 10 چنده زیات وو. حضرت محمد بن مسلمه فوراً دغه لښکر مخې ته صفارایي وکړه او که د جنگ په نیت تللی وې نو په دومره لږ شمېر کې به نه وې حضور فرمایي. او بیا د دواړو ډلو ترمنځ د شپې په تاریکۍ کې ښه تیراندازي شوې وه او د نه پس کافرانو د صحابهو په دغه ډلې باندې حمله وکړه او د هغوی شمېر چونکې ډېر زیات و نو په یوه لحظه کې د 10 واړه د اسلام فدایان شهیدان شو. د حضرت محمد بن مسلمه ملګري خو ټول شهیدان شوي وو خو په خپله حضرت محمد بن مسلمه بچ شو او کافرانو دا ګڼلو چې دوی لکه د نورو وفات شوي دي نو د دوی جامې هغوی وباسلې وې او د ځان سره وړې وې او کېدای شي چې حضرت محمد بن مسلمه هم چې هلته پروت و نو وفات شوي وو خو د اتفاق دا و چې یو بل مسلمان هلته نه تېرېدو نو هغه حضرت محمد بن مسلمه وپېژندو نو هغوی هغه اوچت کړه او مدینې ته ورسوله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه حالاتو نه خبر شو نو هغوی حضرت ابو عبیده بن جراح چې د قریشو نه سره تعلق لرلو کبار صحابهو کې شمیرل کېده هغوی د محمد بن مسلمه د انتقام لپاره ذوالقصه طرف ته روان کړه او په دغه موده کې چې دا اطلاع رسېدلې وه چې د بنو سالبې د قبیلې چې کوم خلک دی هغې د مدینې په مضافاتو باندې د حملې اراده لري نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو عبیده بن جراح د په کمان کې د 40 صحابه یوه ډله ولېږله او حکم یې دا ورکړی چې شپې سفر وکړي او سهار هلته ورسوي. حضرت ابو عبیده بن جراح د دغه حکم باندې عمل وکړو او د حملې لپاره هغوی د سهار مونځ په وخت کې هلته رسېدلي وو او دغه ناڅاپي حملې نه هغوی ووېرېده او د لږې مقابلې نه پس خلک وتښتېده او د جوخ چې کوم غرونه وایي کې غیب شو. حضرت ابو عبیده بن جراح د غنیمت په مال باندې قبضه کړی و او د مدینې طرف ته واپس راغله. د ظلم بدله اخیستو لپاره یا سزا ورکولو لپاره دا حمله شوې وه.
دویمه سریه چې کوم جنگ واغه ذات السلاسل دغه نامه ده دته ذات السلاسل د لپاره وای چې دشمنانو په دغه ویره یو ټول خپل خلک په زنجیرونو کې تړلي وو یو بل سره وای په زنجیرونو تړلي شي وو د لپاره چې یو ځای جنگ وکړي شي او سکون تختی او په یو صف کې به د دوی جوړ کی او جنگ دیو کی د څنګه چې صفونه جوړیږي دوی د بس یو ځای وي او یو بل وجه د دې د ملاویږي چې هغه ځکه یو چې نه و چې سلسله نامه و د زنو خیال چې اتم هجری کال او د زنو په خیال په وم هجری کال کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر ملاو شو چې د بنو قزا قبیله خلک په مدینه باندې حمله منسوبه جوړې لګیا دي نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت عمرو بن عاص د 300 مهاجرین او انصارو سره د غي له شکست ورکولو لپاره روان کړي وو د سره دیش اسنو او دا ځای د مدینې نه د لس ورځو په مسافت باندې وو حضرت عمرو بن عاص د بنو قزا علاقې ته چورسید نو هغه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته پیغام ورسولېګلو چې د دشمن شمیر ډیر زیات دی نو ځکه دی کومک راولېګلی شي نور فوج راولېګي رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې څنګه هغه ته دا پیغام راورسېدو هغه 200 مهاجرین او د انصارو جماعت د حضرت ابو عبیده بن جراح په قیادت کې د مدد لپاره روانه کا او د هدایت ورته فرمایلی وو چې امر سره ورشي ملاو شي او اختلاف ورسره ونه کوي یعنی دا فوج دی یو فیصله وکوي یو ځای او دا فوج کله حضرت عمرو بن عاص سره ملاو شو او د لښکر د امارت سوال پیدا شو نو حضرت ابو عبیده باوجود لدی چې د خپل مرتبه په لحاظ د امارت مستحق وو خو حضرت عمرو بن عاص دا اصرار کړی و چې زه به د ټول فوج قیادت کوم نو حضرت ابو عبیده په ډېر په خزر دغه قیادت قبول کړی و ځکه چې حکم رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا کړی و چې اختلاف بنه کوي او بیا وی د عمرو بن عاص د امارت د لاندې ډېر په بادرې د دشمنانو خلاف جنگ کړی و او دشمنانو ته شکست شوی و او چې کله دی د کامیابی سره مدینه ته واپس راغله او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د اطاعت کیفیت وریدو د حضرت ابو عبیده بن جراح نو وی فرمایلی چې رحمه الله ابا عبیده یعنی په ابو عبیده باندې خدا پاک رحمت وی چې دی د اطاعت د معیار قائم کړی و بیا د سیف البحر سریه د حضور فرمایي د ټول هغه جنگونه دي چې کم کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل نه شاملې ده او دا سریه دي او دا د سیف البحر سریه پاته هجری کال کې د سمندر غاړه طرف ته روانه شوه و چرته چې د بنو جهینه یو قبیله آباده و دته جيش الخبتم دغه سریه ته جيش الخبتم ویل کیږي او د دې نامې وجه دا بیانېږي چې د خوراک د کمې لسبب صحابه د داسې ونو پاڼې خوړو باندې مجبور شوي وو چې ورته خبت ویل کیږي چې ورته خبت ویل کیږي د خبت یو معنی دی د پاڼې راغورځول او دغه سری ذکر په صحیح بخاری کې دی او غدا سے بیان شوی دی چې حضرت جابر روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم موږ لګلی وو موږ 300 کسانو سوار او زموږ امیر حضرت ابو عبیده بن جراح وو موږ د قریش د تجارتي قافلې نگرانه ته کې ناستو یعنی دلته د قریش د قافلې نگرانی کول ودی ته د جنگ اراده دوی نه لرله وې د سیند غاړې ته وې مونږ نیمه میاشت ایثارو او مونږ سخت زموږ ویلګه زموږ سخت و مونږ ته اندر دې چې مونږ پاڼې هم خړلې وې حضور فرمایي چې ځنه موقع باندې چې کله به دوی سریه تل نو پای کې به د جنگونو نیت بدونه لرلو بلکې نور مقصدونه وو او ځنه وخت بیا داسې حالاتو کې به جنگونو سره دوی مخ شو نو ځکه په دوه لحاظ دا سریه ورته ویل کېږي داسې مهم چې پکې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل شریک نه وو نو بهرحال دی وی چې موږ پاڼې خوړې نو ځکه دغه فوج نامه جيش الخبت خودل شوی وو او په دغه دوران سین موږ لپاره یو زناور چې ورته انبر ویل کېږي بهر را غورځولو
یعنی یو زناور مړ زناور د سمندر نه بهر راغلو او په خشکۍ چې راغلو نو د اوبو نه بغیر پاتې کېدی نشو نو مړ شو. نو بهر حال وی چې د سمندر نه زناور راغو هغه کب وو ډېر لوی کب وو او تر نیمه میاشت پورې موږ د غوښه خوړه او دغه چې کم دغه واز د واغه په بدن باندې مګله او تر دې چې زموږ بدنونه بیا هم هغه شان تازه شو لکه څنګه چې مخکې وو. وی حضرت ابو عبیده دغه د پخته چې کم اډوکی وی هغه نه یو اډوکی راخسته واغه درولې وو او چې کم د ټولو نه وګتن وو د هغه ډلې هغه ځان سره کو او بیا یو ځل سفیان بن عینه چې خپل روایت کې هغه دا وی چې هغه پختو کې د پخته یو اډوکی اخسته وو او یو تن ځان سره کو نو هغه د اوخه سره د هغه د لاندې نه تیر شو. او حضرت جابر دا مو چې په لخر کې وتنو چې چا د خلکو د خوراک لپاره درې او خان علال کړي وو او بیا حضرت ابو عبیده هغه منې کړو د دینه. امر بن دینار وی چې ابو صالح زکوان موږ ته دا وی چې قیس بن سعد خپل پلاټ وی چې زم په فوج کې وم او هغه وګشوي وو. نو حضرت ابو عبیده ورته وی چې اوخ حلال کا وی ما اوخ حلال کو وی بیا چې وګشو نو حضرت ابو عبیده راته بیا و چې اوخ حلال کو وی ما بیا اوخ حلال کو و چې بیا وګشو نو ابو عبیده راته بیا و چې اوخ حلال کا. دې کوم د سولای لپاره کوم خان دوی ځان سره بوتلی وو سامانونه یې خونو دا حالات راغلی چې ماغه دوی لالول او خړلې نو ما بیا حلال کو او بیا چې هغه وګشو نو حضرت ابو عبیده راته بیا و چې حلال کا خو بیا راته بیا زمونه کم دینه پسته چې زو نور او خان نه حلاله. بل روایت کې راځي چې حضرت جابر بن عبد الله بیانوي چې په جيش الخبت سره موږ هم حمله ته پاره وتی وو او ابو عبیده زموږ امیر جوړ کړی شوی وو. موږ ډېر سخت وګشو او سمندر یو سیند یو مړ کب سیند زموږ طرف موږ لپاره را بهر کو وی ژوند نه راغله مړ راغله وی موږ داسې کب مخکې چرته نو لیدلې ډېر لوی کب حضور فرمایي چې ویل کب وی لکه څنګه چې د هولیا بیانېږي وی هغه ته امبر ویل کېږي. موږ تر نیمه میاشته پورې دغه غوښه خوړه او بیا ابو عبیده دغه پړډوکو کې یو ډوکې راواخستو او یو سور چې په اوخ باندې سور دغه د لاندې نه تیر شو. ابن جریج وی چې ابو زبیر ماته دا وی چې هغه جابر راوړدلې دي چې حضرت ابو عبیده وی چې خوري دا کب خوري دا مړ کب دی خو بهشکه خوري دې کې سهارج نشته. او چې کله موږ مدینه ته راغلو نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته موږ د دې ذکر وکړو چې دا یو مړ کب راغلی و موږ خوړو ځکه چې موږ اجت لرلو. نو هغه فرمایل چې کوم رز خدا پاک روباسل او تاسو لپاره هغه تاسو چې کوم رز خدا پاک روباسل هغه تاسو خوري خدا پاک تاسو لپاره هغه لګلې وو په دې او چې تاسو خورنه په دې کې سهارج نشته او که څه در سره وینو موږ باندې مخروي یعنی که ځان سره سروړي وینو. نو بیا وی لږ شاندې هغه لم ورکو یو برخه ورکو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه خوړلې و دا غوخه یې ور سره بچي و په وابسته کې غزان سره راوړې و نو هغه بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هم خوړلې و. حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب دغه سریه د سیف البحر په باره کې لیکي په خپل شرح کې چې ورته خبره تم لیکي چې دا هغه غزواتو کې شامل دي چې په کې مقصد چې سره جنگ کول نه وو بلکې دې کې چې کوم خلک شامل وو هغه د تجارتي قافلې د حفاظت په غرض لګل شوی وو. او دا مهم د ابن سعد په قول 300 په مهاجرینو مشتمل مهم و ده. او حضرت ابو عبیده بن جراح د امیر وو او دا د سیف البحر په نامه باندې مشهور مهم وو. د دې سره د کاروانی لار و د بحر کلزم سره دلته کاروانونه بتله
او د بحر کلزم سره په کناره یو حفاظتي چوکۍ قائم شوې و. یو څوکۍ لپاره د حفاظتي څوکۍ د قائم و د دلار او د قافلو. نو د بحر کلزم په کناره باندې د بحر کلزم غاړې ته یو څوکۍ قائم شوې و د حفاظت لپاره او د لپاره د سیف البحر په نامه باندې د غزوه یادېږي. مقصد د دې دا و چې الته دی څوکۍ قائم کړی شي چې د حفاظت په مقصد وي. او حضور فرمایي چې مخکې معلومیږي چې حفاظت د چا کول وو. د سیف مطلب وی د سیند غاړه. او ابن سعد د سیرت الخبط په عنوان د دې مختصر ذکر کړی دی. د خبط مطلب دی د ونې پاڼې. د لارې سامان ختمېدو په وجه مجاهدین مجبور وو چې پاڼې هغوی خوړی. او ابن سعد د دې تاریخ 8 هجری کال او د رجب میاشت بیان کړی دی. او دا زمانه د هود نه یعنی د صلح حدیبیه و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوراندیشه نه کار اخیستی و او د احتیاط په تور د حفاظتي دسته سیف البحر ته لېږلې وه چې کوم څوکۍ جوړه شوې وه. نو د حفاظتي دستې په تور باندې د لېږلې شوې وه چې د شام نه چې کومه د قریش قافله راځي نو هغې سره څه تعرض ونه شي. او کوم د شام نه چې کوم د قریشو تجارتي قافله را روانه وه هغې سره څه چیړ چاړ دې ونه شي. او قریش په لازه څه د معاهدې د ماتولو څه بانه را نه شي. یعنې څه دا نه چې څوک هلته د ورسره چیړ چاړ وکړي او قریش هغه بانه کړي چې ګوري مسلمانانو په موږ باندې حمله وکړه نو ځکه معاهده ختمه شوه. نو ځکه هغه لېږلې شوې وه دا دسته چې سبانه ورته ملاوه نه شي. د قریش د قافلې حفاظت دې وکړی شي. بیا لیکي چې د زید ابن سعد په قول د مدینې نه د 5 ورځو په مسافت دی او دا جنگ لپاره نه و، د مهم د جنگ لپاره نه بلکې د کافرانو حفاظت لپاره لګلې شوی وو. لکه څنګه چې مخکې حضور فرمایي ما ووی او دا د امن د قائمولو کوشش د دشمن حفاظت د دویمن د قیام کوشش لپاره د دشمن حفاظت هم د دشمن د حفاظت سامان هم کېدل پکار دی. او چې هلته معاهده شوې ده نو کافرانو ترې سبانه په لاس را نه شي د معاهدې د ماتولو. خو بهرحال د خدای پاک تقدیر دا کار کولو که معاهده ماته شوه نو د کافرانو له طرفه ماته شوه او بیا د دې نتیجه د مکې فتح وه. حضرت ابو هريره بیانوي چې د مکې د فتح په ورځ باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی ان تر دې چې مکې کې داخل شو. حضرت زبیر د لښکر په یو غاړه باندې حضرت خالد بن ولید د لښکر په بل طرف مقرر کړی شوی و. حضرت ابو عبیده پیاده خلکو او د واده چې کوم خکته زیادې د هغې سردار جوړ کړی شوی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بحرین خلکو ته سره د جزیې په شرط باندې صلح کړی و او په هغې باندې حضرت الله بن حضرمي امیر مقرر فرمایلی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو عبیده هلته د جزیې لپاره لېږلي و. چې کله هغوی واپس راغله او خلک خبر شو د هغوی د واپس نه نو د سهار مونځ ټولو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم پسې کړی و. او هغوی چې کله مونځ وکړو نو هغوی چې ابو عبیده شاته وکته نو هغوی چې ولیده نو هغوی مسکي شوي و. دا یې فرمایلي وو چې تاسو ته معلومه شوې ده چې ابو عبیده ځان سره څه روړي دي. نو هغوی ورته عرض وکړو چې او جي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خوشحاله شي او د هغې امید لري چې څه تاسو لپاره بهتره دي. زه ستاسو باره کې د محتاجانو نه ویرېږم بلکې د دغه خبره نه ویرېږم چې دنیا په تاسو باندې فراخه کړی شي او بیا د تاسو د دې هرس کې چرته زیات نه شي. نو څنګه چې په دنیادارۍ کې به تاسو پریوځئ د دنیا سایشونه به تاسو ته ملاویږي نو تاسو کې به هرس پیدا شي هغه به تاسو اوجنی. نو دا ویره ده زما د ستاسو د بلکې ویره ما ته کمه ده. دا ویره ده چې په دنیادارۍ کې به پروزي او هرس په درته کې زیات شي او بیا چرته تاسو ځان اون وجنی پدې. نو دا هغه انتباه ده چې هر چاته ځان ته وړاندې ساتل پکار ده.
او دا چې ځان ته وړاندې نږدې نو نن موږ ګورو چې د په وجه بیا د مسلمانانو اکثریت داسې چې ورلې پیسې ملاوي شي چې په داسې خلکو کې زموږ لیډران هم شامل دي نو هغوی په دغه لالچ کې ډېر مخکې دي د هغوی د دنیا لالچ بېشمېره زیات شوی دی د خدای پاک نامه خو اخلي خو فوقیت هغوی د دنیا مال او حشمت له ورکوي نو په دغه لحاظ موږ ته همیشه خپلو حالتونو جایزې اخیستل پکار دي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشګویۍ مطابق مال خو به راځي خو دغه مال په وجه موږ خپل دین نه دی هېرول پکار په 10 هجري کال کې د حجۃ الوداع په موقع حضرت ابو عبیده رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره حج کړی وو او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو خلکو کې باس کېدو چې د هغوی قبر لحد ولا پکار دی د لحد نه بغیر نو په دې حضرت عباس حضرت ابو عبیده بن جراح حضرت ابو طلحه طرف ته یو تل لګلې او فیصله شوه چې په دې کې چې کم تن مخ کې راشي نو به د چې څنګه هغه وینو هغه شان د قبر به تیاریږي نو حضرت ابو عبیده د مکه د خلکو په شان د لحد نه بغیر قبر تیارولو ابو طلحه د مدینه د طرز مطابق د لحد والا قبر به تیارولو او چې کم تن حضرت ابو طلحه طرف ته لګل شوی وو نو هغه ابو طلحه ته ملاو شوی خو چې ابو عبیده طرف ته کم خلک لګل شوی هغه ابو عبیده ته ملاو نشو نو حضرت ابو طلحه راغله او هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبر لحد ولا تیار کړی وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه فورن پس د خلافت لپاره د انصارو د مهاجرینو ترمنځ چې کوم اختلاف شوی وو د باره کې په صحیح بخاری کې بیان شوی دی د مخکې حضور فرمایي چې ما بیان کړی دی یو د یو صحابي په ذکر کې خدای ته د حضرت ابو عبیده په ذکر کې هم کا بیان شنو خبري د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس انصار د حضرت سعد بن عباده په کور کې راغونډ شوي وو او هغوی وی چې یو امیر به زموږ له طرف یو بستاسو یعنی د مهاجرینو طرف نه بوي او دغه طرف حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ابو عبیده بن جراح تلیو او حضرت عمر سویل وخته خو حضرت ابوبکر هغه خاموش کړ او حضرت عمر بیانې چې ما هغه سره د لپاره خبره کول غوښته ځکه چې ما یو تقریر تیار کړی و چې زما ډېر خو او زه په دې ویریدم چې حضرت ابوبکر به شاید چې هغه شان خبرې نه کړې شي خو چې کله حضرت ابوبکر تقریر وکړ نو داسې شاندار او فصیح تقریر وکړ چې ټولو تقریرونه اوچت وو او په دغه تقریر کې حضرت ابوبکر دا فرمایلی و چې موږ یعنی مهاجرین امیران یو او تاسو یعنی انصار وزیران یې نو په دې حضرت ابو حباب بن منذر دا وی چې موږ به بیخي داسې کېدو ته پرې نه دو یو امیر به تاسو یو امیر به تاسو له طرف وی او یو امیر به زموږ له طرف وی حضرت ابوبکر فرمایي چې نه موږ امیران یو تاسو وزیران یې ځکه چې قریش د حسب نسب په لحاظ عربو کې اعلی او ټولو نه پخوانی دي او په دې هغه د حضرت عمر او د حضرت ابو عبیده بن جراح دوه نامې وړاندې کې حضرت ابوبکر چې په دې کې د بیعت کوي خلیفہ کوي نو په دې حضرت عمر وی چې موږ خو تاسو بیعت کوو ابوبکر ته ویلې چې موږ خو تاسو زموږ سرداري او موږ کې د ټولو نه بهتر یې او هغه بیا د غي لاسونی ولو او دایم ورته ویلو چې تاسو زموږ ټولو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې ټولو نه زیات ګران وي او هغه بیا د غلاسونی ولو بیعت وکړو او بیا نور خلکو هم د حضرت ابوبکر بیعت وکړو بهرحال د حضرت ابوبکر په نظر کې د ابو عبیده دا مقام چې دا غوی نامه د خلافت لپاره وړاندې کړی و لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی د حضرت عمر په حواله هم او حضرت عمر دا فرمایلی و چې ابو عبیده ژوند دی نو ما به هغه نامزد کړی وي د بل خلیفہ په تور باندې ځکه چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قول مطابق د امت امین دي د قول مطابق نه د فرمان مطابق کله چې د خلافت باره کې بحث شوی وو نو ابو عبیده انصارو ته دا فرمایلی وو چې د انصارو ډلې تاسو هغه خلک چې د ټولو نه مخکې مدد کړي وو اسنه چې تاسو چرته ټولو نه مخکې اختلاف پیدا کوونکي شي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله د خلافت په مسند باندې متمکن شو نو هغه د بیت المال کار حضرت ابو عبیده تسپارلې وو دا وی په ذمہ کړي وو او په 14 هجری کال کې حضرت ابوبکر هغه د شام طرف ته د لخر امیر په تور لګلی وو او چې کله حضرت عمر خلیفہ شو نو هغه حضرت خالد بن ولید معزول ک او حضرت ابو عبیده د سپاسالار مقرر فرمایلی وو د شام د فتح په ذکر کې ملاویږي چې په 14 هجری کال کې
د رومیانو طرف ته رومیانو باندې د ډیرو طرفونو نه د ډیرو اړخونو نه لشکرکشي شوې وه او د یوې دستې قائد حضرت یزید بن ابو سفیانو د ابو سفیان د یو زوی نامه هم یزید و دا وفات شوی و مخکې وی دی د اردن له طرفه د اردن د مشرق له طرفه دی حمله کړې وه او بل حضرت شروبیل بن حسنه و چې د بلخا له طرفه مخکې شوی و د درېیمې دستې قائد حضرت عمرو بن عاص چې د فلسطین له طرفه شام کې داخل شوی و د څلورمې دستې قائد حضرت ابو عبیده بن جراح و چې د حماس له طرفه مخکې شوی و حضرت ابوبکر فرمایلی و چې کله دا ټولې دستې یو ځای راغونډې شي نو حضرت ابو عبیده بن جراح به سپه سالار وي هر لښکر کې 4,000 کسان وو او د حضرت ابو عبیده لښکر د 8,000 وو او چې کله لښکرونه روانېده نو حضرت ابوبکر د لښکرونو قائدین ته فرمایلی و چې ګورئ په ځان باندې تنګي رانه ولې نه په خپلو ملګرو باندې په خپل کام او په خپلو ملګرو باندې د خفګان اظهار ونه کوي هغوی سره به مشوره کوي انصاف نه به کار اخلي د ظلم نه به لرې اوسئ ځکه چې ظالم اچرم فلاح نه بیا مومي او چې کله دشمن سره مخ شي نو بیا به ورته شا کوئ نه ځکه چې خدا پاک فرمایي چې څوک چې په دغه ورځ شا کي دشمن ته داسې ورځ باندې نو بیا د خدای پاک غضب په هغه راځي او د هغه ځای به بیا جهنم وي سوای د هغې چې جنګ لپاره ځای بدلی یا خپلو ملګرو سره چې رابطه قایمول غواړي او بیا وی چې ګوري په قرآن کې د لیکلي دي په سورې انفال کې په 19 آیت کې چې ګوري چې تاسو غلبه بیا مومئ نو یو ماشوم بوډا یا ښځه به نه وژنئ څاروي به نه وژنئ لوزونه به نه ماتوي معاهده چې وکړي نو په خپله بیا نه ماتوي حضرت ابو عبیده د ټولو نه مخکې د شام ښار ماب فتح کړی و د هغه ځي خلکو د جزیې په شرط باندې صلح کړی و او د هغې نه پس هغوی د جابیه رخ کړی و چې هلته ورسېده نو هغوی ولیده چې د رومیانو یو ډېر لوی لښکر د مقابلې لپاره تیار دی نو په دې حضرت ابو عبیده حضرت ابوبکر خدمت کې د نور مدد لپاره خواست وکړو نو حضرت ابوبکر حضرت خالد بن ولید چې هغه وخت د عراق په مهم باندې مامور و هغوی ته وفرمایل چې خپل نیم لښکر د مسلم بن حارث په قیادت کې پرېږدي او ابو عبیده مدد له دې ورسي حضرت ابوبکر حضرت ابو عبیده ته خط ولیکلو بیا چې ما خالد امیر مقرر کړی دی او زه ښه خبر یم چې ته هغه نه بهتره او افضل یې او د پوره خط متن حضور فرمایي چې دا دی چې د خدای د بنده د عتیق بن ابو قحافه او عتیق حضور فرمایي چې د ابوبکر اصلي نامه وه او ابو قحافه دغه د پلار نامه وه نو د خدای پاک بنده د عتیق بن ابو قحافه خط د ابو عبیده بن جراح په نامه پتا د خدای پاک سلامتی وي ما د شام د فوجونو کمان خالد ته سپارلې دی ته د هغه مخالفتونه کې دا خبره به او اطاعت وکې ما ته پاغه باندې والی مقرر کړی یم زه د خبرې مې ته د هغه نه افضلې خو زما د خیال چې د جنگ د فن صلاحیت یعنی د جنگي معاملاتو صلاحیت هاي کې تا نه زیات دی یعنی خالد بن ولید کې خدای پاک دې تا او ما په صحیح لاره ګامزن وساتي حضرت ابوبکر دا لیکلی وو حضرت خالد بن ولید د عراق د خار هیرا التنا حضرت ابو عبیده ته خط لیکلی وو چې د خدای پاک سلامتی دې پتا سوي حضرت ابوبکر ماته شام طرف ته تلو حکم ورکړی دی او د فوجونو قیادت ماته سپارلې دی قسم دې په خدای چې ما د دې مطالبه نه وکړه او نه زما د خواهش وو تاسو به هغه حیثیت چې کوم مخکې به موږ به تاسو نافرمانی نه کوو نه به تاسو نظر انداز کوو او نه به تاسو صدا سي فیصله کوو چې تاسو پکې نظر انداز شوي یې تاسو د مسلمانانو سرداري موږ تاسو د فضیلت انکار نه کوو او نه تاسو د مشورې نه مستغنی کېدی شو حضور فرمایي چې دا د مؤمنانه شان دونو له طرفه سونه د عاجزانه په عاجزانه تور د اطاعت اظهار شوی وو بیا جنگ اجنادین جمادی الاول 3 هجری کال کې شوی وو اجنادین د فلسطین په نواحي علاقې کې د یو ځای نامه ده دلته دیزی کې 100,000 رومي فوجونو سره د مسلمانانو مقابله شوی و
او په روایتونو کې راغلي دي چې په اجنادین کې د فوج د رومیانو د فوج سپهسالار د قیصر روم هرقل رور تیودور وو او 15,000 مسلمانان وو چې د 100,000 فوج له شکست ورکړی وو او اجنادین فتح کړی وو. د اجنادین د فتح نه پس مسلمانانو د دمشق محاصره کړی و او د دې تفصیل دا دی چې مسلمانانو د دمشق چې شام دارالحکومت دی او د دنیا پخوانی قدیم ترین ښارونو کې یو دی دغه محاصره کړی و او دا محاصره هغه محرم میاشت او 14 هجری کال وو او چې دا شی و د تر شپږو میاشتو پورې جاری و. مخالفین چې کوم هغه د بل طرف ته چې کوم فوج هغه کلی کې ځان بند کړي وو خپل علاقې کې وو او مسلمانانو چې کوم 15 سالاران وو هغه د خپل فوجونو سره دغه خار محاصره کړي وو. ابو عبیده د خپل فوج سره په مشرقي دروازه وو او حضرت خالد بن ولید دغه بالکل مخامخ مغربي دروازې باندې وو او باقي درې سالاران هم چې کوم کمانډران وو په مختلفو دروازو باندې تعینات وو او رومیان به وخت په وخت راوته او جنگ مې کول خو بیا به واپس شو کله بند بشو. هغه ته امید دا و چې کیسر به یعنی د قیصر روم به کومک را لېږي خو د اسلامي افواجو چې کومه بیداری و دغه په وجه د وی امیدونه په خاورو کې مونږلې شو او یو شپه په خار کې چې سجشن کېدو او د فصیل چې کم پرداران وو هغه هم د جشن په خوشاله کې د پرداران غافلان وو. نو حضرت خالد بن ولید د خپل وسمرګرو سره فصیل باندې وخته په خار کې داخل شو او ور دروازه کولا وکا او دغه شندغي فوج په خار کې داخل شو. نو خارولو چې دا وکړه چې حضرت ابو عبیده چې د خار بل طرف ته دی نو هغه سره بیا صلح وکړه. حضرت خالد نو خبر شوی او مسلسل هغه جنگ کولو. نو خلک حضرت ابو عبیده له لاړو هغه ته التجا وکړه چې موږ د خالد نه بچ کړي. د خار ترمنځ د دوه سرداران یو بل ته مخامخ شو د شر خلکو سره. نو بیا د دوه صلح وکړه د خار خلکو سره. د خار ترمنځ د دوه سرداران یو بل ته مخامخ شو د خار خلکو سره او بیا د خار خلکو سره صلح وکړه ځکه چې معاهده ابو عبیده کړی و. بیا د فعل معرکه د شام یو خار دی د دمشق فتح کول نه پس مسلمانان مخکې شو. نو معلومه شو چې رومیان د بیسان مقام باندې راغونډ شوي دي او مسلمانانو باندې حمله تیاری کوي لګیا دي او مسلمانان د دې مقابله ته د فعل مقام باندې دی خیمه خپل جوړه کی او التهوی ته د روم د فوج کوم سپهسالار واغې د صلح پیشکش وکړو. د روم د فوج سپهسالار سره د صلح د پیشکش لخاطر هغوی د روم فوج د صلح لپاره خپل د روم فوج سپهسالار د صلح د پیشکش لخاطر خپل سفیر حضرت ابو عبیده را لګلې وو. هغه چې اسلامي لښکر ته ورسېدو نو هغه کته چې یو طرف چې یو شان د کم اعلی او ادنا افسران دي ماتحتان دي افسران دي هغه یو شان نه نازوي فرق پکې نه ښکاري. نو هغه مجبور شو چې ته پوسو کو چې تاسو سپهسالار څوک دي. نو خلکو د یو ساده تن طرف ته اشاره وکړه چې پزماکه ناستو. نو سفیر هغه ته لاړو او نه تاسو کو تاسو سپهسالار نو زه ته ابو عبیده ورته و چې او نو هغه ورته پیشکش وکړي چې تاسو خپل فوج د دې ځنه واپس بوزي او د دې په بدل کې تاسو هر سپۍ ته به 2 اشرفه د سرو زر ملاويږي او سپهسالار ته به 1000 دینار ملاوي او تاسو خلیفہ ته به 2000 دینار ورکړي کیږي. نو ابو عبیده انکار وکړو چې موږ پیسې لپاره نه راغلي د مال او دولت په غرض نه راغلي موږ د خدای پاک کلمه اوچته ولول راغلي وو. او سفیر بیا غیله دمکه ورکول لاړو خو هغه چې دا تاورو کته دا رویه چې د حضرت عبیده وکړه. نو حضرت عبیده فوج ته تیاری وکم ورکو او په بل سحر بیا دوه فوجونه یو بل ته مخامخ شو جنگ وشو او حضرت عبیده په خپل د فوج په قلب کې ترمنځ کې هغه جنگ کولو ډېر په حکمت باندې هغه جنگ کولو
او تر دې چې د مسلمانانو د قلیل شمیر باوجود رومیانو له شکست ورکو او نتیجه دا شو چې د اردن ټوله علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راغله. بیا د حمص فتح و د فعل فتح نه پس ابو عبیده د حمص طرف ته پیشقدمي وکړه چې شام یو مشهور ښار او جنگي او سیاسي اهمیت لرلو. په لاره کې بالبک ښار چې لبنان یو قدیم ښار دی د دمشق د دریو شپو په مسافت باندې التنه چې دوی تیرېده نو الته بال بت د پرستشو ډېر لوی مرکز وو. نو د هغه ځای اوسیدونکو حضرت ابو عبیده د رسول خواستو کو چې دا خواست د جزیه په شرط هغوی منظور کو. دنه پس حضرت ابو عبیده هغې سره جنګونو کو جزیه هغوی چې ورکول نو قبول یې که بېشکه چې هغې خپل مذهب باندې د قایم هم وي. بیا حضرت ابو عبیده هم د حمص طرف ته لاړو، د هغې محاصره یې وکړه. خالد بن ولید هم ورسره و او د ښار خلکو امید لرلو د سیزر له طرفه د قیصر له طرفه د امداد، نو ځکه هغوی د مقابلې لپاره تیار شو. خو چې کله امداد نه مایوسه شو نو هغوی وسله کېښوده د لاس او د صلح خواست یې وکړو چې منظور کړی شو او صلح سره هغوی ته د جانو د مال امان ورکړی شو او د هغوی عبادت خانې کورونه محفوظ وګرځولی شو په هغه خلکو لپاره چې جزیه او خراج ورکوي چې دوی به بېشکه په خپل مذهب قایم وي خو جزیه او خراج به ورکوي چې ټیکس دی. بیا د لاذقیه فتح دا یو ښار دی د شام چې د سیند په غاړه دی او د حمص په نواحي علاقو کې شمیرل کېږي. د دې محاصره شوې وه د حفاظتي انتظاماتو په لحاظ لاذقیه ډېر مستحکم و. ښار خلکو سره د رسد ذخایر په کثرت موجودې وي. د دې په وجه هغوی ته د محاصرې څه پروا نه وه. حضرت ابو عبیده د دې د فتح کولو یو نوی تدبیر جوړ کړی و. هغوی یو شپه میدان کې ډېر کندې وکنستې او هغې د وښو پټې کې او سهار هغوی محاصره ختمه کړه او د حمص طرف ته روان شو. داسې ظاهره کړه چې موږ واپس روان یو، محاصره ختمه کړه. دا ټول فوج هغوی د کندې چې کومې کنستې وې او هغې په وښو پټ کړي وو. د ښار خلکو چې د هغې نه پس دوی روان شو. د ښار خلکو چې دا وکته چې فوج روان دی، محاصره ختمه شو، نو ډېر خوشحاله شو او په اطمینان هغوی دروازې کولاوې کې او خو بیا هغوی خپل فوج سره واپس راغله او چې کوم غارونه کوم خندقونه هغوی جوړ کړي هغې کې پټ شوي وو. سهار چې هغوی ورونه کولاو کړو نو دوی پې حمله وکړه او ښار کې داخل شو. حضور فرمایي چې آینده به بیا دا ذکر بیا روان نور به بیا بیانوم. حضور فرمایي چې پاکستان احمدیانو لپاره هم نن سبا ډېره دعا کوي خدای پاک دې دوی د ملایانو د حکومت د اهلکارو د شرونو محفوظ وساتي. هلته د مخالفت ډېر سخت یو چپه راغلی ده. د قانون محافظین صرف دا نه چې انصاف نه پېژني بلکې د دې ټوکړې کوي لګیا دي او څه چې مولیان وایي هغې پسې دې روان دي خپل ژوند بچ کولو لپاره. او زما خیال داسې کېدای شي سیاسي استحکام خو دوی ته میلاو شي، خو دا د دوی هیرې دا خبره دوی دا د دې همیشه دي ته پکار چې یاد دې وساتي چې دا خبره به د دوی د تباهۍ ذریعه جوړېږي. موږ خو مخکې هم د دغو تکلیفونو نه تېرېدو، اوس به انشاءالله د خدای پاک په مدد تېر شو. خو د دې دا حرکتونه که دوی منې نه شو نو د دوی تباهي د دې حرکتونو په وجه یقیني ده. نو نن سبا احمدیان د ډېرې دعاګانې کوي خدای پاک دا مشکلات لري کړي، خدای پاک سره د خپل تعلق زیات کړي. خاص طور باندې چې کوم د پاکستان احمدیان دي او بهر چې کوم اوسېږي هغه احمدیان هم چې کوم پاکستان نه راغلي دي چې خو د خدای پاک مدد او نصرت د زر راشي او د دغه مشکلاتو نه د هغه ځای اوسېدونکي چې کوم احمدیان دي هغه د خلاص شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر